أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. مسلمانان ورونو عزتمندو، په دې صورت کې په من شر ما خلق سره د ټولو مخلوقاتو د شر نه الله رب العزت پناه غوښتلو حکم شوی دی، خو بیا هم په خصوصیت سره درې شیانو سره د شر د پناه غوښتلو حکم شوی دی. الله رب العزت اول د شپې چې کله تیاره راخوره شي، ځکه کله چې د شپې په تیارو کې د پیریانو، شیاطینو او د موذي جانورو او د ځمکې دننه په سلو کې د خطرناکو زهریلیو شیانو د هغې خطره پیدا شي، نو اصل کې الله رب العزت د شپې د راخورېدو نه پناه وغوښته، او د دې سره سره د غلو، ډاکوانو او دشمنانو خطر زیاتوي. دویم نمبر د جادوګرو ښځو او د جادوګرو سړو د شر نه په خصوصیت سره د پناه غوښتلو حکم شوی دی، ځکه د جادوګرو ضرر زیات وي، انسان هم خبر نه وي او په ده باندې جادو شوي وي. او دریم نمبر په خصوصیت سره د حسد کوونکي د شر نه پناه غوښتلی شوی دی، ځکه حسد کوونکي په آرام نه کینی، هر وخت دا کوشش کوي چې د بل انسان ته به نقصان او ضرر څنګه ورسی، د بل انسان کامیابی برداشت کولی نشي. بل انسان د الله رب العزت یو نعمت ورکړی وي، هغه دا برداشت کولی نشي، یعنی د الله پاک په قضا او په حکم او په رحمت باندې رضا نه وي دا انسان. عزتمندو، د حسد کوونکي د بدوالي او د بدقسمتۍ دپاره دا خبره هم کافي ده چې الله تعالی مسلمانانو ته د حسد کوونکو د شر نه د پناه غوښتلو حکم فرمایلی دی. حسد کوونکي داسې یو بدترین انسان دی چې الله رب العزت څه نعمتونه انسان ته ورکړي، نو دا حاسد ورباندې سخت غمجن وي، او که په هغه باندې تکلیف راشي یا دا نعمت ته ختم شي، غریبي پې راشي، نو دا خوشحالیږي. حالانکه په قرآن مقدسه کې د حسد مذمت بیان شوی دی. الله رب العزت فرمایي ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فرمایي آیا دوی خلق سره په هغه څیزونو باندې حسد کوي کوم چې الله رب العزت دوی ته په خپل فضل سره ورکړي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حسد نه منع فرمایلی ده. د بخاری شریف او د مسلم شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي تاسو د یو بل سره حسد مکوئ، د یو بل سره بغض مکوئ، یو بل ته شا ګرځولو سره تعلقات مه ختموئ، یا د یو بل غیبت مکوئ، او ټول مسلمانان د الله پاک بندگان او د یو بل رونه شئ. زما عزتمندو، پیغمبر علیه السلام موږ ته نصیحت فرمایلی دی، که موږ په دې نصیحت باندې عمل وکړو زموږ دپاره د دنیا او د آخرت کامیابي ده. ابو داود شریف او د مشکات شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الخطبه. تاسو ځان بچ کې د حسد نه، ځکه حسد نیکي داسې خوري لکه څنګه چې اور لرګي خوري. عزتمندو، موږ به منځونه هم کوو، موږ به حجونه هم کوو، موږ به روجې هم نیسو، موږ به زکاتونه هم ورکوو، خو که د حسد بیماري موږ پرې نه ښوده، نو دا به زموږ د اعمال ختم کی او په آخرت کې به په تش میدان باندې پاتې شو. ځکه یو مریض چې غواړي چې ما ته علاج وشي، نو د هغې سره به فریض لازم وي، نو ده ته به هله صحت میلاویږي. که دا مریض وایي چې زه صحت حاصلوم خو ورسره بدپریزي کوم، ده ته به چېرته هم صحت میلاو نشي. نو زما ورونو، موږ له پکار دي چې د نیک اعمالو سره د بدو اعمالو نه موږ ځان منع کړو. د نسائی شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، یعنی د بنده په زړه کې ایمان او حسد نه جمع کیږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ډیرو کافرانو د حسد په وجه ایمان نه قبلولو، او دا ورته واضحه شوه چې دا یقیني پیغمبر دی، خو بیا به هم د حسد په وجه ایمان نه راوړو. د موسی علیه السلام په وخت کې قارون، هغه ته ښه پته وه چې برحق پیغمبر دی، لیکن د حسد په وجه باندې د هغه خلاف سازشونه جوړول
او دا صرف وجه سوا حسد او کله چې د دوانو جهانو سردار مبارک ته پیغمبري نه و میلاو نو کله به چې یهودو د نورو قومونو سره جنګونه کول نو دا دعا به یې کوله یا الله موږ تا نه د هغه اخري پیغمبر په وسیله باندې سوال کوو کوم چې به ته موږ ته رالیږي او د هغه اخري کتاب په وجه درنه سوال کوو ته به چې کم نازلوي نو الله رب العزت به د دوی دعا قبول کړه او مدد به ورله وکړو خو چې کله د دوانو سردار مبارک راغی نو دوی یهودو ښه پیژندو چې دا آخري نبي دی خو بیا یې هم د حسد په وجه انکار وکړو او په قرآن کې هم دا بیان شته دی د دوی هم د اسلام د نه قبلولو وجه اصل حسد او ابو جهل ابو لهب عتبه شیبه او نورو کافرانو ته ښه معلومه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی خو بیا یې هم ایمان نه راوړو د هغې اصل وجه څه وه حسد او تکبر او دوی به د پیغمبر علیه السلام باره کې دا ویل چې دا خو یتیم او غریب انسانو نو دته نبوت څنګه میلاو شو او موږ خو د قوم سرداران او مالداران خلک وو موږ ته ولې پیغمبري نه میلاویږي نو د دې حسد په وجه ورته الله رب العزت ایمان نصیب نکو او د کفر په حالت کې الله رب العزت ورته مرګ راوستو او د حیرانتیا خبره دا وه چې کله به د دواړو جهانو سردار مبارک د شپې تلاوت کولو نو ابو جهل به ورته غوږ دلو چې دا واقعي پیغمبر دی لیکن حسد او تکبر او قوم پرستی پکې دومره وه چې د حسد د وجې نه اسلام قبول نکو عزتمندو دومره بدترینه ګناه چې هغه انسان د الله رب العزت ایمان نه نصیب کړي د چا په زړه کې چې حسدي او تفسیر قرطبي کې دا حدیث موجود دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دریو کسانو دعا نه قبلیږي یو د حرام خور او دویم نمبر د زیاد غیبت کوونکی او د هغه چا چې په زړه کې د بل مسلمان سره بغض او حسد وي د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بېشکه د الله تعالی د نعمتونو دشمنان شته د نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وشوه چې دا څوک دي دوی ورته وفرمایل الذین یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله دا هغه خلک دي چې دوی د خلقو سره حسد کوي په هغه څیزونو کې چې الله رب العزت ورته په خپل فضل سره ورکړي وي یعنی حاسد هغه انسان وي چې د الله رب العزت په فیصله باندې هغه ناراضه وي او د الله رب العزت هغه فیصله د ده نه وي خوښه کویا حسد کوونکی د الله رب العزت د نعمتونو سره دشمني کوونکی دی الله رب العزت موږ غونډ د دې بدترین ګناه نه وساتي او ناشنا خبره واوره حدیث قدسی دی الله رب العزت فرمایي من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب یعنی څوک چې زما یو ولی سره دشمني کوي نو زه هغه ته اعلان جنګ کوم او څوک چې اولیاء الله ته ضرر رسوي نو د داسې خلکو نه الله رب العزت په خپله بدله اخلي زما عزتمندو د هیچ چا سره حسد نه دی پکار اوس د دې ګناه د ختمولو علاج څه دی نو د دې علاج دا دی چې د حسد څومره اسباب دي نو انسان دې دا کوشش وکړي چې دا ختم کړي یعنی یو محسود وي د چا چې دا غیبت کوي چا سره حسد کوي نو د هغه د دې نه پس غیبت ختم کی د هغه سره د حسد ختم کی او د هغه صفات ته شروع کی او کو په دې کې د تکبر د وجې نه هغه سره حسد پیدا شوی وي نو دا انسان د په ځان کې تواضع پیدا کی او عاجزي د اختیار کی او کو د حسد په وجه د هغه سره احسان نه کولو نو احسان دی ورسره شروع کی صدقات ته ورکوي کو غریبي کو مالدار وي د هغه سره د حسن سلوک شروع کی نو چې کله دا انسان د هغه صفت شروع کی او د هغه وړاندې تواضع شروع کی عاجزي کوي او د هغه سره احسان کول شروع کی نو خامخا د هغه په زړه کې به د محبت پیدا شي او چې د هغه په زړه کې د محبت پیدا شي نو د بغض او کینه او حسد به د هغه سره ختم شي اگر چې په اول کې به دا کارونه موږ ته سخت معلومیږي لیکن په آخره کې به دې پایده دا وي چې موږ به ډېر زیات خوشحاله وي او په آخرت کې به د دې ثمره دا وي چې د الله رب العزت مخې ته به روحانه او هغه ته به داسې حال کې ولاړ یو چې هغه به موږ نه راضي وي او موږ به د هغه نه راضي وي دویم نمبر کو د حاسد د حسد نه یو انسان ځان بچ کول غواړي یعنی الله رب العزت په ده باندې څه نعمتونه کړي وي او څه خلک وي د ده سره بغض او کینه او حسد سادي نو دله پکار دی چې ځان د یو څو څیزونو سره د پکې داغه نه
اول دا سبب دی چې په الله رب العزت سره د حسد کوونکي نه پناه غوښتل او د الله رب العزت په حفاظت کې ځان داخلول. دویم سبب دا دی چې د الله رب العزت نه یریدل. هغه چې کم کارونو حکم کوي هغه منل او د کم کارونو نه چې الله رب العزت منع فرمایلی ده هغه نه کول. نو کم انسان چې د الله رب العزت نه ویریږي نو الله رب العزت د هغه د حفاظت ذمواري اخلي او نور خلکو ته یې نه سپاري. بل دا خبره اختیارول پکار دي چې کوم انسان تا سره حسد کوي نو ته د هغه سره حسد مه کوه، د هغه سره دشمني مه کوه، بلکې د هغه په حسد باندې ځان له صبر کوه، ځکه ان الله مع الصابرین، الله رب العزت تا سره دی. او کم انسان چې په الله رب العزت باندې توکل وکړي بس د هغه انسان دپاره الله کافي دی. زما عزتمندو، حسد یو خطرناک او بدترینه بیماری ده او په قرآن کې الله رب العزت د حسد کوونکي د شر نه پناه غوښتلو حکم کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حسد نه منع فرمایلی ده. بل د حسد کوونکي دعا نه قبلیږي او حسد کوونکي د الله رب العزت د نعمتونو دشمن دی، د الله رب العزت د نعمتونو په تقسیم باندې ناراضه دی او د هغه سره جګړه کوونکي انسان دی. لہذا د هیڅ چا سره حسد نه دی کول پکار او څوک چې د حسد نه بچ شو نو دا خلک کامیاب خلک دي. دوی ته په احادیث مبارکو کې د جنت زیری ورکړي شوي دي، دوی ته الله رب العزت مقرب خلک ویلي دي. نو هر انسان ته پکار دی چې د حسد د ټول اسباب نه ځان وساتي او علماو چې د حسد کوم علاج ښودلی دی هغه عملي کړي. الله رب العزت د زموږ د ټولو زړونه د حسد او د نورو باطني بیماریو نه پاک کړي او رب کائنات دې په موږ ټولو کې بهترین صفات پیدا کړي. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.